تفہیم دا چې میاں صاحب چې کوم وخت سیاست کولو وایي ټایم لږ سیاست بدل ونی انداز و کرپشن نه پاک و دغه میاں صاحب دی لایر هم دی وکیل هم دی خو هغه له اصولو دغه دی پابند دی پاټو کې چې نن سبا کوم په پیسو باندې ټکټ خرڅېږي دغه دې صورتحال نه میاں صاحب لکه دې صورتحال کې عادت نه دی پاک صاف ونی سیاست ته همیشه کړی دی همیشه غواړي چې پاک صاف پارټۍ سره دا کېږي مخکې رواني دا سوال نه داسې ځان یې سایډ ته کړی و نظریاتي ورکر دی بالکل ډېر لوی شخصیت دی خیبر پختونخوا کې موږ وګورو چې څومره تجربه کار سیاستدان میاں مظفر شاه دی دومره بل څوک نشته دی او په نوخار په سطح چې موږ یاد کړو نوخار څومره سینیر پالیټیشن چې اوس دي نو هغې کې څوک پاتې دی لکه میاں مظفر شاه صاحب دی ټولو نه سینیر ترین پالیټیشن دی او چونکې سینیر دی تجربه یې سیوا ده نو هغه ته ټوله ګورونه هغه ته یې پته ده چې هغه کم ځای کې څومره ووټ دی او دا امیدوار چې کامیابي حاصلوي او کم ځای باندې چې زه لاس کېږدم نو دا دته سپورټ میلاویدی شي نو چونکې پرویز خان سره تجربه هم ده او لینکونه هم دي او دوستان دي سیاست کې شاګردان هم ډېر دي او شاګردان او نو هغه ته پته ده چې کم ځای کې لاس کېږدم نو هلته نه ووټ نه ووټونه به راوځي نو چونکې عیسی خټک ته حمایت اعلان یې کړی نو عیسی خټک ته په دې لحاظ سره خوش قسمت دی چې د پلار استاد هغه شفقت سر باندې لاس کې شفقت او دې سره به عیسی خټک پوزیشن چې دی اب بهتر